تر هغه حده چې زموږ توان دي هغه توان مو ټول مصرف کړي دي په ټولو سرحداتو باندې انشاءالله هیڅوک نشي کولی چې یو متر د افغانستان خاورې ته راداخل سي او یا د افغانستان خاورې ته په بد نظر وګوري. د سر په بیه ولاړ یم که چا ښه لګېږي پر چا بده لګېږي خپل د هېواد حریم به ساتو او په هر قیمت به ساتو. دا مو ژمنه ده دا مو تعهد دی او په دې وطن کې به انشاءالله تعالی خپل ژوند به مونږ دلته یي مرګ به مو هم دلته یي او ټول وخت به په همدې وطن کې انشاءالله موږ د افغانانو په خدمت کې یو تر څو چې افغانان غواړي. نو خپل وس او توان در سره شریکوو انشاءالله په ټولو ستونزو په هوارولو کې انشاءالله موږ خپل وس در سره کوو خپل توان در سره کوو. د ټولو افغانانو څخه هیله کوو ارزو مو دا ده خواهش مو دا دی چې وطن تر هر څه تر اسلام وروسته وطن ته تر هر څه ترجیح ورکړي. زموږ او ستاسې وطن که دغسې یو لیونۍ مینه ونه لرو که دغسې یو انتهایي کوشش ونه کړو او هر یو خپل مسؤلیت دا ونه بولو نشو جوړولی. په 40-50 کاله چې څه ناخوالې وي هغه کې رسېدلي دي چې څه خرابۍ وي هغه کې رسېدلي دي چې څه د دنیا پرمختللي اسلحې وي هغه دلته کار شوي دي ستونزې او مشکلات یې راته ایجاد کړي دي. اوس که موږ بیا دا وطن جوړوو دا موږ ستاسې څخه وخت غواړي کار غواړي ستړیا غواړي. نو دا هڅو ته به ځان ورکوو انشاءالله تعالی او کوشش به کوو چې خپل وطن داسې جوړ کړو چې خیال کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. استغفر الله